عزتمندو مسلمانانو تاسو دا ویډیو ګورئ د کومه ګستاخي کړې بدترینه ګستاخي ترې شوې ده او حدیث مبارک کې راځي. تاسو دا ویډیو ګورئ بیا چې انکار وکړو نو هغه د جهنم لرګي شو. نو زه به تاسو له نور څه نشم ویلی، خو زه به تاسو له د پیغمبر مقابل د صحابې نه ګرځوم، خو زه وایم چې زمونږ د ساولډیر دپاره دا سړی چې راغلی دی نو دا هم د پیغمبرۍ د درجې نه کم نه دی. درجه ورته نه ورکوو، خو بهرحال ستاسو لپاره ډېر محترم سړی دی او زه سره تاسو په یو باندې نه دی کوپریشن وکړئ. نو همدا لاس اوچت کړئ. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. خدای پاک خالق مالک زمون په خال رحم وکړي. موجوده چې زمون کې سره باندې خدای پاک تاسو ویډیو کو تر دا زمونږ مسلمانان عزتمند مسلمانانو چې دونه په خپل لیډر باندې یو انسان د پیغمبرۍ درجې ته رسي، یا زمونږ د فارسونو د بې غیرتوب خبره ده. عزتمند مسلمانانو ابن مبارک رحمت الله علیه نه چا پوښتنه وکړه چې عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه دا تابعی دی او عمر رضی الله صحابي دی، دې دواړو کې څه فرق شته؟ مطلب هغه تو فرمایل چې ټول تابعین تبع تابعین، ټول اولیاء، ټول علما، ټول صالحین راټول کړی شي د یو ادنا صحابي درجې ته چې هغه وحشي رضی الله تعالی عنه دی چې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم تره حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه په بې دردۍ سره شهید کړه، زړه ترې ایستې، په هغې چکونه لګولي، پوزه غوږونه یې ته پرې کړي. د دغه صحابي دا ټول اولیاء بزرګان دا ټول تبع تابعین راټول کړي چې دغه وحشي رضی الله تعالی عنه درجې ته نشي رسېدی. نو دونه غټه مرتبه د یو صحابي به د پیغمبر چې الله جل شانه معبوس ګرځولی دی انسانانو دپاره، نو ته اوس دی د هغې درجې ته رسېده، د شکل ته وګوره، د کردار به څنګه وي، د اخلاق به څنګه وي، او ته د پیغمبرۍ دعوې ته د پیغمبرۍ درجې ته رسول دا خو غټه ګستاخي ده. خو موږ له دې پښتنو له دا پکار دي چې کم از کم خپل ایمانونو چې تجدید وکړو، کم از کم دونه حد پورې نه ځو چې زمونږ اخره خاتمه په خیر باندې نشي. ځکه چې حدیث مبارک کې راځي انما الاعمال بالخواتیم، د عملونو دارومدار په خاتمه باندې دی. دې غریب خاتمه اوس تاسو ته خو ګورئ، تاسو په خپله سوچ کړئ د خاتمه په څه باندې شوه، په کفر او په شرک او په داسې الفاظو باندې چې هغه ګستاخي ده. نو ځان ته لږ سوچ وکړئ یار، کم از کم خپل ایمانونو نه ځان نه خلاصو، کم از کم د خپلو ایمانونو حفاظت وکړو، که نه داسې الفاظ ویل، داسې کردار ادا